چل کې دلته پروت دی. دا غریب په دې چمن کې پروت دی او صادرې په ځانه چولې دی او په صادر کې پروت دی. یاره روټۍ کړې وه نو چې هلته لاړو روټۍ له نو هغې خواران بار ووتل او موږ 2-3 کسانو ته یې روټۍ کېښوده نو چې کمرې ته ننوتو نو دا کټونه نه دي دیوال پورې دی لاندې یو کټ د پاسه بل د پاسه بل د پاسه بل 4 کټونه یو بل د پاسه کړي دې دیوال ته دې دیوال ته دې بل دیوال ته. یا لکه داسې دي وایي چې دې کې موږ پراته یو که نه موږ سره خو دومره پیسې دي چې 4 کمرو کې 4 کسان ځای شو. دا دې خو ډېره ډبل کري د دوبۍ کې څوک اوسېدي چې په کرې نو موږ دا په 15 کسانو باندې دا کمره کرې کړې ده نو یو لاندې پروت یو د هغه د پاسه یو د هغه د پاسه یو د هغه د پاسه نو چې یو ډقي نو ټولو سره ډقي. دا عجیبه انصاف. او دلته خلک وایي مال یې ګړی راونړه مال یې موبایل راونړه مال یې جامې راونړئ. تاسو غریبانانو نه خبر نه یې چې دا خواران هلته څه ژوند تېروي. علي وایي چې دغه سړي ته مې وکتل دی مزدور ته نو ځان ته یې هغه څادر واچو دی پرېوت اوده شو او زه ورته دقسې اوس حیران یم چې یا خدایه زما دې ټاټ پاټ ته وګوره او دې دولت ته وګوره دقه مزدور غریب ته ګوره او دې په هغې کې څومره شکر ګزار دی او دې ګرمۍ کې د له خوب سینګه وردي چې د خوبه پاسېده نو دریاب له ورغې نو اودس یې وکړه نو پاسې 2 رکعته مونځ یې وکړه نو د مانځه نه پسې الله تعالی سوچت کړ نو بیا وایي یا الله ستا ډېره شکریه الله ستا ډېر لوی حمد او مهرباني چې پروردګاره ماله دې خوب موقع راکړه او دس مې وکړو مونځ مې درته وکړو. علي نوکر ته ورشه دا مزدور ځان سره راوخېجه وبله او دا ښکری مو ته وایي رمبې دم سره راوخېجې. نوکر پولیس والا ورمنډه کړې هغه مزدور ته وایي چې شهزاده صاحب دې غواړي نیک دې غواړي بادشاه زوی علي اله زر راځه. هغه وایي علي په ما څه کوي زما هغه سره څه کار دی زه خپل کار به کوي زه مردو سړی یم وی خامخا دې غواړي که نه دی په زور دی بوزو څنګه به نه دی بادشاه زوی دی غواړي ته نه وردی. خلې نه یو آیات وت عصا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم. الله وی ډېر کله تبا یو شی تا ته ښه نه ښکاري خوا بدله بهتري. ټیک ده چې دا شی خو ما ته ښه نه ښکاري د بادشاه دې دربار ته ورتل ممکن ده چې دا ماله بهتري نو اشکری په سر کړه او نیغ دربار ته وخته چې وخته نو بادشاه دوی ورته دغه ځای کېنه نو چې کېنو ویې لکه مزدوري وی او مزدوري مزدوري کې وی او صاحب مزدوري کوم. ولې مزدوري کې وی صاحب زه خپله محتاج یم ډوډۍ ته او زما یوه مور ده چې هغه شله ده په خپو باندې او یو مې خور ده چې په سترګو ړنده ده مور مې شله ده او خور مې په سترګو ړنده ده نو هغه خواران محتاج دي د هغوی کفیل یم د هغې کفاله کومه نو دقه مزدوري کوم او چې څو ګټم نو هغوی له یوسم. علي ورته وایي چې هر کله ستا مور او خور تا ته محتاج دي او د هغې کفیل نو دا اوس دې ځان له ولې ډوډۍ وخوړه بیا خو په کار دا وه چې تلې وه هغوی سره یو ځای دې ډوډۍ خوړلې وه هغې دې پرېښودله اوس ځان له دې ډوډۍ وخوړه وی اوږې ومه ډېره زیات مزدوري مې وکړه اوږې ومه او هغوی سره مې ځکه ډوډۍ ونه خوړه چې هغوی د ورځې روجی د ورځې روجې نیسي دې وخت کې هغې خوراک نه کوي ماښام به که خیر روجه ماتئ او زه به د خپلې خور او مور سره یو ځای روجه ماتو. بیا ورته علي وایي وی ښه دا راته ووایه چې ستا ډیوټي څه ده او کار دی څه دی ډیوټي دې څه ده او کار دی څه دی وی ډیوټي خو مې دا ده چې زه سار نه روزم او د مازدیګره پورې مزدوري کوم خټې لوټې کوم دیوالونه جوړوم ډیوټي کوم دا مې خپله مزدوري ده او مازدیګر نه پس څه کوې مازدیګر نه پس الله ته عبادت کوم خپل مالک راضي کوم. وی خوب وی خوب مې تا ولیده که دغه مې خوب نو په دې خوب ستا کار کیږي په دې خوب او ورته څه وایي او ورته وی چې د قبر د تیارو سوچ څوک کوي د دنیا خوبونه نه کوي بیا که دلته مې خوب وکړو نو قبر کې به خوب تریخي بیا به نه راځي او که دلته مې خوب ونه که روړه مې وکړله
نو ان شاء الله چې قبر کې ډېر خوب را لراشي. دلته چې څوک خوبونه کوي قبر کې به ویخي خوب بنور دی، او چې دلته کې مې خوب اون کو ویخه مې تیر کړه نو ان شاء الله چې خدای به ډېر ستړي راغلي دی، دنیا کې خوب ډېر کم کړی دی، پرېږي دی فرشتو ته به چې دی په دې قبر کې اوږد خوب وکړي. نم کنوم العروس. بادشاہ دوی حیران شو، وی ته چې دا مالګه وخوړه اوچه ډوډۍ تا د الله شکریا ادا کړه او وی دا ولې دا خو معمولی شی دی، او دا خو معمولی شی نه دی، خېټه مړه شو کنه، خدای سلسله پیدا کړې ما او مال خدای ډوډۍ راکړه. او وی ګوره بادشاہ سلامت تا ته پته نه لګی، ته په دې محل کې ناشته ډېر خلک داسې دي چې دا غي دقه ډوډۍ نشته، ډېر خلک داسې دي چې پلاسو پورنځوران دي زما خپل مور شلمه، او ډېر خلک داسې دي چې پستر ګوړاند دي، او ډېر خلک داسې چې پندابونو مریضان دي. الحمدلله مال خدای سترګې روغې راکړي، الحمدلله مال خپې خدای روغې راکړي دي، الحمدلله مال خدای خپل روغ راکړي دا. کله د مور په شانته هم بیا به مسکول، کله د خور په شانته وړوندم بیا به مسکول. دا د خدای حمد نه چې زه ول خدای روغ پیدا کړم چې دا به خدمت وکم او دا غي په سبب د جنت ته ورسم. علی نوکر ته ویل یو 15000 درهم ورکا دی مزدور لا 5000 درهم. هغه زمانہ کې 15000 درهم داسیو لکه جو سول 15 لک نه او 6 لک روپے په دې پکار شي. وې دې ته زما ضرورت نشته، ایسا جت مې دې پیسو ته نشته. علی وته وی کستا وته اجت نشته نو زما خو وته اجت شته کنه، زما لپاره والا زما به ثواب شي، زما خوشاله شم. لکه ستا وته اجت نو ته په نه خوشالهږي نو ما خوشاله کړه زما لپاره والا. بیا ورته وی دی مزدور ته وی دوه راتاو کا، مزدور ته وی چې تا په ما غلط شوي، دوا خو خلک د نیکانو نه غواړي، خطا شوی را باندې، زه خو نیک سړی نه یم چې ته مانه دوا غواړي. ورته وی ښځه نصیحت خو راتاو که کنه، وی نصیحت درته وکم، وی وی بادشاہ سلامت، وی ته چې کلم په سفر ځې تیاری والا کې که نه کې، او دا آیت وی فذکر څنګه دی فإن الذکر تنفع المؤمنین. وی زه نصیحت ته کوم چې سلمان ته به فایده ورسوي. وی ته چې کله په سفر دی نو سفر له تیاری کې که نه کې؟ وی بالکل د شپې نه ورته تیاری کوم او سار نور کله ناوخته پاسم او چې کله په سفر دم وختي پاسم خوبم پریدم او هغې دپاره تیاری کوم. نو وی علي د آخرت او د قبر خو ډېر لوی سفر دی، هغې له څومره تیاری وکړو، هغې له څومره وختي پاسې دی. په دې خبره پوه شوې؟ هغې له څونه وختي پاسې دی چې په سفر دی خو وختي پاسې، صبح سویرې وختي پاسې. نو د قبر ډېر لوی سفر دی، انتهایی سفر دی محشر میدان ته، حشر میدان ته. نو تا دې سفر له څومره وختي پاسې دی چې لږ سفر کې هغې له خو وختي پاسې، چې ډېر اوږد سفر یې ډېر وختي پاسې. د ایرپورټ ته چې کله د عمرې والا یا څوک ځي که نه نو دې تا هغه ایرپورټ والا وایي چې کم از کم 6 غنټې مخکې راشه یا 4 غنټې مخکې انټرنیشنل فلایټ له خو به خامخا راځې ګورئ. نو چې لرې سفري نو بیا به د جاز د تلو نه 6 غنټې او 4 غنټې ایرپورټ ته ځان مخکې رسوي، جاز رانه لاړ نه شي. اصل هغه کاونټر هغه چې کم دی ټیکټونه ورکوي ارانه بند نه شي. هلکه کاغذونو کې غلطي وي چې دومره ټیم خوي چې خو پکې ټیک کم که نه. ګوره څونه سوچ د سړي سره پروت دی، دومره اوږد سفر باندې ته روانې او په دې دومره اوږد او لوی سفر کې تا هغې له څه تیاري وکړه، او چې دې اوږد سفر له روانې خو وختي پاسې، نو دې له څومره وختي پاسې دی. بس چې دا خبره وکړه د دې علي زړه یو ټک نارې کړه چې خدای پاکه دا څنګه نصیحت یې راته وکړه. وی تا ته زه 3 نصیحتونه کوم، 3 خبرې. یو دا چې د قبر ډېره خطرناکه تیاره ده، داسې تیاره ده چې د خپل لاس پرته پکې ورې نه ښکاري. واقعي د شپې تیاره کې خو بنده بیا هم ځان له څه چل مل وکړي، نو د قبر تیاره کې به څه کوې چې نه لاس لقولی شي نه خپله قولی شي. او من لس بنو یو ټن خاورې د یو خوا پرتې دي، په ټنونو د نخي طرف ته پرتې یو ټنونو یو خام دیوال بل خام دی خام اخوام لاندې مبرم خاوره ده. او هغه ډېر عزتمن بچي او عزتمن پلار
او ورونه ادنه ټول واپس راشي او چې کم کټ کې وړي همدنه واپس راوړي او چې کم پوزیر ته لاندې پروتو ا پوزیر ته لاندې په قبر کې ناچي هم اوسنډیو دنه واپس راوړي ټول له واپس رالل وی دغه لوی سفر د قبر د تیرو غمو کا اغیل غمو کا دا سوچو کا دا یو نصیحت او دیم نصیحت دا دی چې په سفر دی نو سفر کې خلک لري سفر کې یوازې نه دی یریږي نو ځان له سفر مرګري پیدا کا وی دا اوس یو دواره توکه کنه وی خدایا د دې علی دنیا سره مینه کما کا او الله د خپل ځان سره ول مینه پیدا کا نمبر 1 او نمبر 2 یا الله دا هغه عمل توفیق ورکړه چې ته په خوشالېږي او یا الله خاتمه په داسې وخت کې وکړه چې ته راضي او هو دا خو ډېر بهترین دعا ده د دنیا سره مینه ختمه کا کما کا ځان سره مینه پیدا کا دا کمال دی او خدای داسې عمل توفیق ورکړه چې په کوم عمل ته خوشالېږي نو چې الله د بنده نه خوشالي دینه غټ غنیمت بلشتا او خدای داسې وخت کې ملکا چې هغه وختونو کې تر دنه راضي یې چې ته خوشاله وی دا اوس ما پرې دا وخت مې ډېر ضایع شو چې زم مزدور ته وی خزا وی نور څه نه غواړي وی دقه غواړم چې ما نور ماف کړي زوزم وی په مخه دی ښه مزدور چې لاړ نو علي خپل نوکران کینول وی زما د درستخان ته وګوره او د مزدور هغه او چې ډوړې ته وګوره دا هغه شکر ته وګوره او زمونږ د ناشکر ته وګوره زمونږ د ټاک پاک ته وګوره دا هغه جامو ته وګوره زمونږ د جشن ته وګوره دا هغه سپلو ته وګوره زمونږ ژوندۍ ته وګوره دا هغه جون ته وګوره او دا هغه شکر ته وګوره زمونږ ناشکرۍ ته وګوره دا هغه صبر ته وګوره او زمونږ د نخرو ته وګوره فورا چې کوم د کتابخانه د هغه انچارج د کتابخانه ناظم د کتابونو هغه وی مال راغونه هغه ولا راغخته چې راویغ علماء واقعیت متبیان کړ وی دا بن کده کتابخانه لا او شاګردانو ته وی هغه نوکرانو ته وی زما د خپل سردار ملاقات لازم ما پس څوک مراده اس څوک چې ما پس را نشي دروازې بند کړې غي تلال دا وی دا خیالو چې ګني سردار نه مراد د خپل بادشاہ پلار مراد کوي او پلار لا جوړ دی نیغ د محل نه وته او په دریاب دجله کشته ته وخته او پورې غاړه لال فرات تلال فرات خارتا او چې الته سنگلال الته خپل جامع مامي بدل کړلې او دجله یو ډېر لوی خار دی هغه خار تلال او الته مزدوري شروع کړه بس ته ډېر جون می پټاټ او پاټ کې تیر کا ډېر جون می پایش او عشرت کې تیر کا ډېر جون می په خوشاله کې تیر کا ما ته چې مزدور کما خبره کړې وا چې زینو سفر لزان سره مرګره بوزا قبر کې به یوازې پروت دی او ډیره سخته تیاره ده پکې ځان سره ګورې رڼا یو سا نو باقي د رڼا غم کوم او د مرګري غم کوم مزدوري شروع کړه اقا مزدوري چې کومه مزدوري هغه مزدور کوله خدا بادشاہ په غیږ کې د بادشاہ غیږ کې وخت تیر کړی نیازبین دی نیازبین سړی کار کم ځای کولی شي نیازبین سړی غوټه کم ځای اوچتولی شي نیازبین بنده کار کم ځای کولی شي نورو غریب په دې کې نه جوړه شي او شپه به کم ځای کوله او پلار ورپسې ونښته د پلار خو محبوب زوی هغه نوکران او پولیس والا په دې وطنونو کې او کوڅو کې سر کړل چې شاه علي را پیدا کړي چرته لاړ او یو پسې ګرځي پلار په سترګو جالي یا خدای زما بچی مانه کوم خواله داسې بچی لکه د علي په شان بچی یوسف ثانی دویم نمبر یوسف د زمانه امانه لال روک شو کوم خواله نوکران ته تاسو نه چرته لاړ نه یو خبر خو مونږ ته خپل سردار لازم مونږ یې ګن تعالی راځي خدای کم خواله سره لیونی شو کروغ دی پولیس ګرځي خو د ټول ځان بدل کړي د مزدوري کنه په مزدور د چا کم نه ګمان راځي چې دا د بادشاہ زوی دی او بیا سره پینځلو د کې شکل لال او دوړې بیا څوک چرته پیژل او جمعات کې به شپې کولې نار جوړ شو غریب ځان له سپاغه مزدوري کې علاج معالجه وکړه خو جوړ نشو نو چې کله جمعات کې پروت او ساتي خيږي کنه یو صلی وسره خوا کې پروت دی وی ځوانه څه چل دی در باندې وی مرما دا یو ګوته مې ده او دا یو کاغذ دی دا به مهرباني وکړي د دې وخت حاکم چې کم دی د دې کلی هغه لور کا بس نو دا به خامخا رسه او دا خبره کو وفات شو جمعات کې غریب پروت دی قالین نشته په جمعات کې فرش نشته په خاورو یا په غیا باندې پروت دی
مړ پروت دی، څوک شتم نه ده غریب. هغه ګوته یې یوړله، هغه کاغذ یې انغښت یوړو، حاکم له یې یوړو چې حاکم وکت او یلکه دا ګوته خو صرف د بادشاه د زامنو سره بل چا سره نی. هغې خو پېژندله دا ګوته خو صرف بادشاه سره او د بادشاه زامنو سره بل چا سره خو دا ګوته کېدی نه شي. ودرېږه معلومات کوم. بادشاه ته یې فوراً اطلاع ورسوله چې حضرت ستا دقسې یو سړي راله ګوته راوړو، کاغذ یې راوړو، دا ګوته تاسو وګورئ. وایي دا خو د علي ګوته ده. کوم ځای دی علي؟ وی پلانکي جومات کې پروت دی. بادشاه په منډه راکړي وکړ، زوی مړ پروت و، مړ پروت دی. زوی اوچت کړ، الله زوی ورته څه لیکلي دي؟ ماشاءالله. پلار ته ناشنا نصیحت کوي، وی بابا په دې آیت غور وکړه. مرګ نه پس ورته وی بابا په دې آیت کې فکر وکړه، غور پکې وکړه. الله وی ان ربک لبالمرصاد. الله چې سکه کوا 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 اے انسانا، او الله درته په تاک کې ناست دی، په لاره درته ناست دی، بل خواته نشي تللی. لبالمرصاد. لکه یو سړی په لاره باندې رواني که نه او د پولیس ناکهبندي لګېدلي، په هغه ناکهبندي خامخا تېرېږي. ان ربک لبالمرصاد. بنده چې څه دي په دنیا کې خوښۍ کوه، کبر کې کوه، اجازت تې راته. اجازت دا معنا چې خدای درته وایي نه چې مه کوه، خو که کې منې کوي دې ته نه، لاس پې در کړي دي. قتل هم کې اجازت درته نشته، خو منې کوي دې نه په دنیا کې چې کنې تا پسې قتل خوښ پې نه دی، خوشحاله نه دی، درته وایي چې مه کوه، خو که کې نو اختیار دې خپل دی. کبر کې اختیار دې خپل دی، پې خوشحاله نیمه. زنا کې پې خوشحاله نیم، پې اختیار دې خپل دی. که هر قسمه ګناه کې په دنیا کې کوه، اختیار دې خپل دی، خو خوشحاله پې نیمه. خو ګورې د خدای ناکه درته لګېدلې ده. دا ما معنا درته ان ربک لبالمرصاد. غالبا سورة فجر کې دی، کم ځای کې دی. رب العالمین درته ګوري تیار دی، تیار پریدي به دی نه چې ورځې چې څه دي کړي، قبر کې به یک تنها پروت دی، هېڅ هم نشته. دا به څه کې ډېر ټاټ پاټ سره یې وړو، جنازه یې وله وکړه، شاهي قبرستان کې دفن کو، خښې کو. لیکن هغه په زړه هغه مزدور د قبر تیارې ټک ولګاو، د مزدور د قبر تیارې والا پله کې ټک ولګاو. نو سړی خو لاړه، کامیابۍ ته خو ورسېد. بالکل هغه مزدور چې کومه دعا کړې وه، هغه دعا قبوله شوه، بالکل قبوله شوه چې یا الله زه یې ورته وکړله چې خدایه دنیا سره مینه ختمه کمه کو، ځان سره مینه پیدا کا. نو ځان سره مینه پیدا شو، محل یې پرېښود. او یا الله هغه عمل دی والا چې ته پې خوشحالېږې، نو ګوره کم عمل یې ترې واخېسته. او یا الله داسې وخت کې والا مرګ ورکا چې کم وخت کې ته د نه راضي یې. نو جومات کې چې د سوځي او په مزدورۍ کې تېوځي، دا رضا شوه که نه شوه؟ په هغه مزدورۍ کې دې علي هغه سپوره ډوډۍ اوبو سره وخوړه چې مزدور یې لیدلې وه، او هغه مال کې سره یې وسکله چې هغه مزدور یې پې لیدلې وه. او پلار ته ناشنا نصیحت کوي. دې آیت کې ډېر لوی عجیبه خبره ده. ان ربک لبالمرصاد.